بسم الله الرحمن الرحیم وقیل للذین اتقوا وبویل شهاغ کسانو ته چې فرزګار دي ماذا انزل ربکم چې تاسو ته څه وحي کړي و رب ستاسو قالوا هغوی وی خیره د فیدې څیزو للذین احسنوا فی هذه الدنیا د داسې قسمه خلکو دپاره په دنیا کې هم خوشحالي ده حسنة او نیکی ده ولدار الآخرة خیر او د آخرت انجام ام ډیر غوره دی ولنعم دار المتقین او ښکلی انجام دی د فرزګارانو جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار داخلولی وشي جنت تا لهم فيها ما يشاءون وی وردی د پاره هر هغه څیز چې ردی زړی غواړي کذالک یجزی الله المتقین یجزی الله المتقین هم دغه رنګي جزا ورکي الله فرزګارانو ته الذين فرزګاران هغه خلق دی تتوفاهم الملائکة کله چې تینا روح علی فرشتي طیبین ډیر په خوشحاله یقولون وتوی سلام علیکم پتاسو دی امن وی ادخلوا الجنة داخل شي جنت بما کنتم تعملون د خپل عمل په وجه هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکة انتظار نکی دا مشرکان خوچ راشي دی ته فرشتي او یاتی امر ربک یا بلس عذاب د الله د طرفنا کذالک فعل الذین من قبلهم هم دارنګي کارونه بد دي مخکنو رونو کول وما ظلمهم الله الله چا سره زیاتی نه کوي ولكن كانوا انفسهم يظلمون هودي چې په خپل ځان به زیاتی کو فاصابهم سیئات ما عملوا پس ورسید دیتا عذاب د دې د عمل په وجه وحاق بهم او احاطه وکړه د دینه گیر شو دي ما کانو په هغه عذاب کې به یستهزئون چې دی بور پورې ټوکی کولې الله پاک ذکر د دینه مخکې د ګناهګارانو خلکو کو د هغوی د روح یو کو د ارواحو په باره کې د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یو صحیح حدیث مبارکه دی چې ارواح دا د دوه قسمه خلکو نه په دوو طریقو سره اخیستی شي یو نافرمان او یو پرهیزګاره نافرمانه سړی چې دی د هغه نه چې کله فرشتې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وی چې کله د فرشتې روح علی نو ډیر زیات په زور یې نه علی بل د هغه دپاره چې د هغه روح اوړو کم سیز دی استعمالی چې د هر یو سیز دپاره یو خپل خپل سیز بعضې سیز دپاره بیګي بعضې دپاره صندوقي بعضې دپاره سی بعضې دپاره سی نو د دې د روح دپاره به ټاټي او هغه ټاټ به داسې وي چې د هغې نه به د مردارې بوی ځي او فرشتې به د ده د روح په والو ټکوله د بدن نه وباسي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وی د ګنهګار سړي دا روح به دا فرشتې داسې وباسي چې یا ته توت ته بخیله ګوتې ووړئ او یا ته په یو بنده باندې غنې راښکي او د هغه د هر یو مسام نه وینه روځي او ورسره د هغه غوښې منښتي دومره په سختۍ باندې چې کوم دی نو د هغې نه هغه روح ولي چې الله وی تتوفاهم الملائکة ظالمي انفسهم او چې کله یې وړي او اسمان ته اسمانه پورې تېنه فرشتې تنګي ځکه چې د فرشتو باره کې مونږ ویلي چې فرشتې د دوو څیزونو نه زیاتې تنګېږي یو د بدبویۍ نه او بل د سپي نه چې کوم ځای کې سپي هلته فرشتې نه چې کوم کور کې سپي هلته فرشتې نه راځي یو خو داسې کور چې هغې ته ضرورت وي یو داسې چې بې ضرورت یې ساتلي د سور سار دپاره یې ساتلي چې د څوکۍ دپاره یې ساتلي نو د هغې اجازت شته خو په یو طریقه شته او د دې نه علاوه چې هر څنګه فرشتې هغه د رحمت فرشتې ورته نه راځي چې کومې فرشتې ورته راځي هغه د زحمت وي د زحمت فرشتې ورته راننوځي خو د رحمت فرشتې ورته نه راځي او بل د بدبویۍ نه هغې ډېر تنګ وي په دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وی چې کله تاسو جومات ته راځئ نو تاسو داسې څیز مه استعمالوئ چې هغه بدبویي خوري چې هغه اوږه شوه پیاز شه دا حلال څیز مه استعمالوئ نو چې لا حرام دی جومات ته راځي چې د خولې نه چې کوم دی نو د نسوارو د سګرټو بوی ځي او دې بل کس مونځ والا ورسره ولاړ وي په هغه بد لګېږي نو د ثواب په ځای باندې عذاب سیوا کېږي نو الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرشتې لري لري تختی خو د الله پاک حکم
بس هغې یې ووسي او چې کله د اسمان دروازو ته ورسي نو فرشتې ورته وایي لا مرحبا بهم ستا د دې دپاره څه خوش آمدید دلته نشته بس واپس یې راولي او سجین ته یې ورسوي چې هغه د دوزخ د ټولو نه لاندې کنده او چې کوم کس الله پاک دلته کې ذکر چې کوم دی نو هغه د هغه خلکو کوي چې هغه پرهیزګاره وي نو د پرهیزګارو خلکو د روح په باره کې او د هغوی د لاش په باره کې موږ یو څو خبرې کړې وې دلته کې الله پاک وایي وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم هغه کسان چې هغه د الله نه یریږي نو چې کله فرشتې ته نه روح علي نو ورته وایي تاسو ته الله پاک څه حکم او څه وحی رالیږلی و الله ته هغوی ته خو فرشتو ته پته ځکه چې الله ورته ویلي خو د هغوی د خولې نه یې وباسي هغوی ورته وایي قالو خیره هغوی ورته ووایي بس موږ باندې الله پاک د فیدې څیز نازل کړی و چې د هغې نه چې کوم دی نو موږ فایده واخیسته د ځان دپاره مو مخکې څه وکړو نو وقیل للذین اتقوا وی هغه کسان چې پرهیزګاري کړې ده ته فرشتې وایي ماذا انزل ربکم ستاسو دپاره الله څه وحی نازله کړې وقالو هغوی ورته وایي خیره غوره څیز لکه پیغمبر علیهم الصلاة وسلام له یو صحابي راغی ورته یې پیغمبر علیهم الصلاة وسلام د مرګ نه ډېره زیاته کرکه راځي بس خو چې څوک راته د مرګ خبره کوي وامه چې له اول نه مې په ده راکېښودی پیغمبر علیهم الصلاة وسلام ورته وی مال در سره شته د دنیا ورته یې وی یو جي ورته یې وی تا آخرت شاته کړی دی مال دې مخې ته دی نو په دې وجه باندې د مرګ بد لګي دا مال ځان له د قبر ته ولېږه د قبر د زندګۍ دپاره یې ولېږه دا مال دی چې ته یې منې کړی چې کرکه درځي بیا به تاله د دنیا نه کرکه درځي او په هغه مال پسې به قبر ته روان یي ځکه چې بیا به ستا دپاره هلته نعمتونه وي جنت به ځکه چې جنت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی وایي یو انسان به جنت کې ناست دی ناڅاپه به یې په زړه کې راشي ویلې به یې نه په زړه کې به یې راشي چېرې د هوا کې چې دا مرغۍ ګرځي یاره که دا الله پاک چې کوم دی نو دې وخت کې زما کانه کړه څومره خوند به وکړي بس بیا به فوراً به چې کوم دی نو هغه مرغۍ یې په ښکته راشي نو که دې وایي چې غونډې خورمه که دې وایي چې دا په پیسز کې تقسیم شي که دې وایي چې سره دې شي که دې وایي چې شوروا پکې جوړوم اکه شی به کوي په څه باندې چې کله دې وایي سبحان الله چې ښکته راشي دې وایي سبحان الله د ده په زړه کې چې کوم خیال وي بس اکه شانتې به ورته کېښودی شي چې کله دې وخوري نو دې وایي الحمدلله بس فرشتې به راشي به غونډه کي او دته به میز څپه کي ما یشاؤون چې الله پاک ویلی دي چې د ده لپاره پکې فیها ما یشاؤون او دغه شانته چې کوم دی نو وروستنو صورتونو کې راځي ما تشتهي الانفس چې سره د زړه غواړي دا خو پکې صرف یو مثال دی چې هر قسم څیز چې د زړه غواړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي تا له د مرګ نه کرکه ځکه درځي چې تا سره دنیا کې مال دی نو ستا هغه مال پسې زړه رستو رستو کېږي په دې وجه پیغمبر علیهم الصلاة وسلام وایي دوه قسمه خلک دی چې یو چې کوم دی نو په کومه ونه پورې انښتی دی نو هغه دوزخ ته ځي نو هغه ونه چې دی شاخونو پورې انښتی دی نو چې دی کله خپې ولګوي نو هغه ونه چې اوچت کړي نو دوزخ ته یې ورغورځوي او یو داسې دی چې دی هغه شاخونه په زوره راښکته کړي دي چې هغې اوچت کړي جنت ته یې ورغورځوي نو دا چې کوم دوزخي دی دا بخیل سړی دی چې د ده سره مال ښه ډېر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه نه وامه دا بخیل سړی دی د سره مال ښه ډېر دی خو دی نه په ځان لګوي نه په اولاد لګوي نه په ښځه لګوي نو د ده نه درې قسمه خلک هغه خفه دی د ده نه الله خفه دی د ده نه دنیا خفه ده او د ده نه خپل کور والا هم خفه دي او دنیا والا هم وایي مړه شنه ګټه ده سړي د ده نه څه نه جدا کېږي الله پاک وایي بخیل زما بدي شي او خپل اولاد یې وایي یاره که دې زر الله پاک په دې خپلو خزانو کې راونغاړو نو مال به دې نه پاتې شي نو څه فایده به دې نه والو دې خو نه په ځان لګوي او نه په بل لګوي نو دا هغه سړی دی چې دی په هغه شاخ پورې انښتی دی چې هغه سیدې دوزخ ته غورځوي او دویم هغه سړی دی چې د هغه نه درې قسمه خلک رضا دي هم ته الله رضا دی هم ته دنیا رضا ده هم ته خپل کور رضا دی چې هغه سخي سړی دی هغه مال ګټي خو مال لګوي نو خلک هم وایي بای دا سخي دی دی زما په کار راشي زما ضرورت به ترسره کړي الله ته هم خوشحاله دی وایي سخاوت زما شیوه ده او زما جامه ده او خپل کور والا ته هم خوشحاله دي بای ښه ګټي او ښه په موږ باندې لګوي نو دی په هغه شاخ پورې شنټه دی چې جنت ته تللی ده بس دی بس د جنت ته کوز کي نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة وسلام دا هغه کس دی چې دا فرزګاره دی نو دی وایي قالو دی وایي خیره بس الله پاک موږ ته
یو د فیدی سیز را لېږلی و للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه کم کس په دنیا کې نیک عمله دی الله ولا په دنیا کې خوشحالي ورکوي ولدار الاخرة خیر او د آخرت کور هم ډېر بهتره دی په یو فاني سیز باندې ولا الله فاني سیز ورکوي ولنعم دار المتقین او ښکلی انجام دی دپاره د فرهزګارانو چې یو جلکي اداره چې جنات عدن یدخلونها تجري من تحتها الانهار چې د ده لپاره د همیشوالي جنت دی لهم فیها ما یشاءون پای کې به هر هغه سیز موجودي چې څه تر د خواهش کېږي ځکه چې د په دنیا کې به خپل خواهش باندې خپه ایښې وه کذلک یجزي الله المتقین هم دغه رنګې الله پاک بدلی ورکوي فرهزګارانو ته الذین تتوفاهم الملائکة الطیبین هغه خلک چې فرشتې دي نه یعنی فرهزګاران هغه خلک دی چې کله د فرشتې روح علي نو ډېر خوشحالي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي د ریخمو مزیدار چې کوم دینو کپړې راوړي د دغه روح په هغې کې بند کړي چې د هغې نه خوشبویې ځي او ښه په ډېر زیات په عزت کې وخېږي او چې کم اسمان کمې دروازې ته رسي هغوی ورته وایي مرحبا بهم مرحبا بهم د ده لپاره خوش آمدید دی د ده انتظار دی بس تر دې پورې سدرة المنتهی ته ورسي د هغې نه بره علیین ته ورسي چې الله پاک وایي وما ادراک ما العلیون تاسو ته څه پته چې دا علیین چې کوم دی نو څه څیز دی الله پاک وایي دا یو ډېر زیات د امن ځای دی بس د ده دا روح منتقل شي او د جنتي مرغو په ججوره کې الله پاک چې کوم دی نو کېږي او هغوی چې کم کم ځای ته رسي هغه ځای پورې چې کوم دی نو د ده هغه جسم ته هم راحت میلاویږي دی باقاعده هغه هر څه ویني د ده هغه روح د هغه علیین نه په ځمکه کې قبر سره د هغې رشته وي لکه څنګه چې د بدعمل هغې رشته نه هغه چې کوم دی نو هم د روح سزا خوري او هم د جسم سزا خوري د روح دا سزا دی ولې خوري ځکه چې دا روح د ده په دې جسم کې موجود نو دا سزا اصل کې روح نه خوري د روح په وجه باندې دې سزا خوري چې دې روح خوشحاله دیم خوشحاله شي روح خوشحاله نه دیم خوشحاله نه هلته کې د روح خفه کړی دی چې د هغې نه دي منلي او نفس یې خوشحاله کړی دی اوس چې کوم دی نو دی خفه کېږي په هغې باندې نو چې کم کم ځای نه دی وځي هغه ځای پورې چې کوم دی نو هغه روح ته هغه ټول پیغامات راځي لکه مثال یې د خوب چې ښکلی خوب ویني انسان چې کوم دی نو ودي او په خوشحالۍ خاندي او چې کله ناکاره خوب ویني خولۍ تر خولۍ او چغې وکړي او بعضې وخت کې به په ژړا هم شي دکه چې کوم دی نو دی الله پاک انسان ته یو مثال ورکړی دی چې قبر کې به دا خوب نه حقیقت به خو هم دغه طریقه باندې به وي الله پاک وایي فرشتې چې کوم دی نو ښه په امن کې ورسوي یقولون ورته وایي سلام علیکم په تا باندې د امن وي ادخلوا الجنة داخل شه جنت ته راولي ورته وایي چې داخل شه جنت ته جنت خو چې کوم دی نو په قیامت کې دی ودلته خو نشته کړکۍ ورته کولی شي وي دې ځای ته به داخلېږي دا ستا راتلو ځای دی بما کنتم تعملون د خپل عمل په وجه باندې چې تا د خپل وس مناسب عمل کړی او الله تعالی د خپل شان مناسب د هغې بدلې درکړې هل ینظرونه ته ګورې ته فکر نه کې چې انتظار نه کوي دا مشرکان او دا منافقان الا ان تأتیهم الملائکة خو چې دې ته فرشتې د عذاب راشي بس چې قیامت پې قایم شي او یأتی امر ربک یا د الله پاک یو بل عذاب راشي دی اوس د دې په انتظار دي عبدالله ابن ابی دا دته به رئیس المنافقین وي د ده زوی عبدالله صاحب انتهایی راسخ مسلمان وی چې کله د ده زنکدن شو دو دې په ځان باندې پوه شو چې بایی اوس مې حالات خراب دي نو زوی ته یې وی چې عبدالله دوه کاره به کوې زویه یو به د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نه ماله جوبه راوړئ جوبه هغه لاندې کپړې ته کمیس ته ویلی شي هغه لویه خلکه به چې ورته موږ وی هغه خلکه به ترې راله راوړئ او ماله به په هغې کې کفن راکې او دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به وایي چې په ما باندې د جنازې مونځ وکړي نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را باندې جنازه وکړه ما به الله وبخي که نه هسې زه له بخانې نه یم ولې دی ولې وایي عبدالله صاحب یو ورځ پیغمبر علیهم الصلاة والسلام لخوا د راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوبه څکلې نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې خوله کېښود نو هغه ته نه کنډول نیسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نورې مسکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرې کړه ورته یې وایي دا پلار له وړمه چې ستا جوټه وڅکي کیدای شي الله پاک یې په زړه باندې د رحم اوبو تویږي او ایمان راوړي منافقت پرېږدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ټیک ده اوسه وله وله وړئ او ورته وی بچی دا څه دي ورته یې وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوټه ده دا جي که الله رحم وکړو
دا اړه دې لږ نرم شو او ورته یې بچي یو خبره مې وره ستا واړه بول راله راوړه هغه څکم خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوټه نه څکم ولې الله وایي مه ولې په زړه مهر لګولی څومره خلک دی څومره ډېر خلک دی چې هغوی دا خبره مني چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې المرء مع من احبه انسان به هغه چا سره پاسي د چا سره یې چې میني چې حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له د حضرت زید رضی الله تعالی عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زوی ویلي دا هغه زوی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راغی کېناست ډېر زیات خفه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې ولې دوه قوله دي په دې کې یو قولدار چې دا ثعبان رضی الله تعالی عنه یو قولدار دا اسامه رضی الله تعالی عنه به هر حال هر یو صحابي چې و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ولې پریشانه وي پریشانه په دې مې کور ناست وم ښه په ارام وایي ناڅاپه مې خیال کې رال چې دلته خو زه پریشانه شم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لاړ شم محفل کې کښېنم زړه مې خوشحاله شي خو په جنت کې ولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اعلی مقامي زه خو یو عام بندې یم زه خو کیدی شي چې جنت ته مې الله بوځي د هغوی په وجه باندې خو زه خو په یو عام ځای کې یم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه کېږي به داسې جنت زه څه کوم پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته ووایي المرء مع من احبه د کوم انسان چې چا سره مینی هغه سره به پاسي نو هغه انسان چې هغه د پیغمبر سره مینه کوي او د هغه خاندان سره مینه نه کوي نو پیغمبر به د هغه نه رضا شي د پیغمبر خاندان سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اصل او نسب خو هم دی خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه هم دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاندان علما هم دي طلبا هم دي نو دی یو طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي چې زه به هغه سره پاسم دویم طرف ته دی په صحابو پسې لګیایي دویم طرف ته دی په علماو پسې لګیایي کنزل ورپسې کوي په طلباو پسې لګیایي کنزل ورپسې کوي نو ځنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحاله شي موږ به شل پیرې دا خبره اورو لیکن په زړه باندې الله پاک موږ له مهر لګولی دی موږ دا نه منو اورو یې چې دا حدیث صحیح دی او هم داسې ده لیکن دلته کې چې کوم دی نو چې وورو یو شانتې خبره کوو چې بار شو بیا بل شانتې خبرې کوو نو داسې عبدالله ابن ابی منافق و چې هغه ورته وی بچي واړه بول دې راوړه هغه څکمه خو د پیغمبر چې کوم دی نو د دوی جوټه بلکل نه څکمه او دې منله چې د زنکدن په وخت کې بیا وی د هغه شوبه راله راوړه دې منله دا خبره چې دا په حقه پیغمبر دی او چې کله عبدالله صاحب راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پلار مې وفات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم انا لله و انا الیه راجعون الله بخیر کی داسې بوشي داسې ټول د پته چې دوزخي دی داسې بوشي داسې بوشي داسې بوشي او ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته پته را ته زما زړه ساتې حالانکه جهنمي دی هغه الله نه بخي الله د قرآن کې آیات را نازل کړ دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کته ولا او یا پیری دې منافق لا بخنه وغواړي کته ولا او یا پیری او د دینه سیوا ولا وغواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ک الله ما ته صرف او یا پیری ویلې وی ما بوله دا او یا پیرونه سیوا غوښتي و دی الله بخره خو الله وی کته ولا او یا پیری وغواړي کته د دینه سیوا مو غواړي د سیوا اوس حد نشته سینه بخم ما ته پته را خو زما د پلار دا وصیت دی چیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دې راته ویلي دي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کمیس ایستو وی ما ته وی چې پاسانی نه دا لاندې چې کوم اغوستی دی د جسم سره چې لګېدلی دی دکه دې راله راوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمیس وباسو او هغه د لاندې چې کوم اغوستی و دغه بنین په شکل کې هغې ورله راوباسو عمر رضی الله عنه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ته څه کې منافق دی جهنمي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما ته ښه پته را خو زوی خو مسلمان دی که نه د ده زړه ته پې درد رسي هغه له چې الله سره مقرر کړی دی الله والا مقرر کړی دی زما په کپړو هغه نه بچ کېږي خو ده سره څه وکړمه هغه ولا هغه وړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو مې ولا وړه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره بله ده هغه وایي چې ما باندې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنازه کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي دا څه خبره ده بس ټیک ده زه به پرې وکړم جنازه صحابه راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مینت زاري شروع کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منافق دی چې د خلکو ته لږه پته ولګي چې بای به د باندې جنازه نه ده پکار دی خو ډوغل ته غورځول پکار دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه زه خو الله پاک د بخښنې نه منع کړی م د جنازې نه خو نه منع کړی ما ته لا دا حکم نه دی راغلی چې جنازه پې مه کوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پې په خپله جنازه وکړه حالانکې کم سړی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوټه نه څکمه واړه بول څکم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي په عایشې بیبي باندې الزام لګولی
پیغمبر علیه السلام په جنگ احد کې یوازې پرېښو، خپل 300 کسان یې دینه واپس کړي.